دا حدیث دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ رمضان اور غیر رمضان کے پیغمبر پاک دا 11 رکعتوں نا زیادت نہ دے کریں. دا حدیث محدثینوں پا کتاب التراویح کی ذکر کرے دے کہ یو انسان وئی دا حدیث دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تہجد پا بارکی دے نزوائم چھ دا محدثینوں دا حدیث دا عائشہ بیا پا کتاب التراویح کی ولی روڑے دے پا کتاب التہجد کی بے روڑے دے چھ دا تہجد منزو دا کتاب التراویح کی چھ دا حدیث روڑے دے دا دلیل پا دے خبر باندے چھ دا یولس رکاتا این تراوی منزو دا کتاب و سنت فہم با دا سوال لسم صدے دا ملا پا زبان باندے با منکو او که دا محدثینو پا زبان باندے بکو دا تاسو تا چاوے چھ یو حدیث دے یو سڑے اولولی او دا مسئلہ تے ثابت ہے کہ چھ بس حدیث پا دے الفاظ باندے دلالت کی دا تا تا چاوے دا حدیث پہچان دا با دا محدثینو پا اصولو باندے کے محدثین بگورے چھ محدثینو دا حدیث دا کم باب لاندے روڑے دے دا کم کتاب کی روڑے دے نو دا دی حدیث نبا ہر مسئلہ ثابت ہے چھ کم مسئلہ محدثینو ثابت کری حدیث با یو سوئی پا الفاظوں کے لیکن محدثینو چھ کم فہم اغسط دے اغا فہم والی پا دی مسئلہ باندے زمان دا خپل ملگرم دیر نپوئے گی دا یادو ساتے فہم دا حدیث دا پارا فہم دا محدثینو شرط دے دائی دا ترجمت الباب شرط دے اور دا پہچان اللہ تعالی امام بخاری رحمہ اللہ پا آلہ سویہ باندے ورکڑے دا خبر یاد کے دا نجی یو حدیث راشی تے رجی مشکات کی حدیث دیکھا مشکاتی ماتو خودو خواہ زمان دا سادگان بوئی مشکات خو خپل مرجام ندا مشکات خواہ سے ناقل لیا ہو مرجان ندا مشکات کی چھ یو حدیث یا با حدیث وی یا با نہیں خواہ مرجع ندا خواہ مرجع بخاری دے مسلم دے ترمیزی دے خواہ یو خدا سادہ توب خلق کئی بلا دادا چھ حدیث با ٹک دوی کما مانا چھ تعلیم دا مانا بمی خو لیکن محدثینو با دا مانا دا دی حدیث ننی اغسطی دیتا ویلی کی فهم القرآن و سنہ علا نحج السلف دا قرآن و دا سنت فهم با دا سلف صالحین و مطابق کے دا نجی دا سوال لسمے صدے و ملا حدیث ہوئی یالا بس دی حدیث کی مسئلہ ثابت ہے نے استدلال تی چاکا ہے آئیو ملا ماتے کرے کنا نو ما اکتر کمباغ ملا خوا زاخ پلا خنطوب کا وچر تخا دا سے دور راغ لے دیکھا دا یاد کے پدی مسئلو با نزان پویا کے چھ دا حدیث و فہم با دا محدثین و دا نقش مطابقی نو دا حدیث چھ دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر شو لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علا 11 رکعتن یولس رکعتن زیاد نہ دے کرے نو کہ یو سرے دا اعتراض کی چھ داو دا تاجد و مبارک دا مور ابین تپوشوے نو جواب دارے چھ دی محدثینو دا حدیث دا کتاب التراوی پا باب کی بیاولی روڑے دے نو اس منگ داغی فہم امنو کستا امنو محدثینو بیا پا دے باب لاندے روڑے والے دے خیر دے کوشش کوئی چھ پا دے خبرو لگ پوئی شیخا باز خبری علمی خبری بھی خمنگا و تاسو لڑیر فیدی را کئی انگا بنگا مسئلے بنی ازدکوئی دلیل باندے با مسئلہ ازدکوئی چھ چال جواب خو ورکولے شے چاہتا دعوت خو کولے شے بیا پس ایمانا زمان بازی ملگری اہل الحدیث ملگری می خو غریبانان پویا نئی بیا چھ کل مسئلہ کی راگیر شی چغی مغی وی تردی چھ کنزل پکیوشی و جنگ جگڑی جوڑی شی دا خود دعوت طریقہ نہ دا کنا چی تا کنزل کیا و چغی وی ولی غبم چغی وی دا دین پا چغو دے سا
دا دین په دلیل باندې دی دومره څه ازدکا چې باس مباحثه کې په دلیل خو خبره کولی شي دی بزر کنزل کی چغې به وایي نو ولې که هغه هم درته کنزل شروع کی او بیا جنگ جوړ شي او ته مړ شي نو مردار شوې که نه ته خو به ما شهادت پیش کړی دی مردار شوې بے دلیله بے مطلبه بے علم مباحثې چې څوک کوي دا ټول د الله په نزد مجرمان دي دلیل به مسله کې پیش کړي نو ته ورته دا دلیل پیش کولی شي چې بای دا حدیث محدثینو په کتاب التراویح کې بیا ولې راوړی دی بیا به په کتاب التهجد کې دا حدیث راوړی دی که نه نو پته ولګېده چې د سلف صالحینو د محدثینو په نسبت باندې تهجد او قیام اللیل او تراویح دا یو مونځ دی د دې دومره وضاحت نه بعد میاشت د رمضان کې دا منځونه ټول یو دي حافظ زبیر علیزی رحمه الله تعالی هغه په دې باب کې کتاب لیکلې قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ پنوم اردو زبان کې لیکلې د رمضان د میاشتې تحقیقی جائزہ دومره لوی کتاب نه دی رساله غوندې ده عجیبه دا ده چې ما سره رساله وه پته نه لګي چې چا ما نه وړې ده بیا د سره راوړې نه ده والله اعلم ما ډېره وکتله خو پیدا نه شوه عام خلک چې تعلیم یافته خلک نه دي ټیک ده هغوی به په دې خبرو نه رسي خو چې کم تعلیم یافته طبقه ده لستونکي خلک دي الحمدلله هغوی به زما په دې خبرو باندې د الله په فضل سره پوه شوي وي چې تهجد تراویح او قیام اللیل میاشت رمضان کې دا یو شی دی او که څوک ځان مفصل پوهول غواړي نو حافظ زبیر علیزی کتاب دې مطالعه کی قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ کتاب دې مطالعه کی په دې خبرو باندې خو پوه شوي که نه اوس به راشو بلې خبرې ته هر کله چې په رمضان کې تهجد او قیام اللیل یو شی شو ماسوتن تا د امام سره 11 رکعاته منځ وکړلو پیغمبر پاک فرمایي د ټول شپې تهجد ثواب تا ته ولیکلی شو نو کم خلک چې د شپې دوباره پاسي او هغې 8 رکعاته یا 10 رکعاته نور منځ کوي او هغې ته د قیام اللیل نوم ورکوي او دې ته د تراویح نوم ورکوي هغې ته د قیام اللیل نوم ورکوي او زمونږ بعضې نور ملګري مسلمانان وروڼه ورله د تهجد نوم ورکوي دا تمام کارونه دا بدعت دي یاد کې دا خبره هر کله چې تا منځ ختم کو د دې نه بعد نه تهجد په نوم باندې منځ شته نه د قیام اللیل په نوم باندې بل منځ شته بس همدغه منځ دی چې دا تهجد هم دی قیام اللیل هم دی او تراویح هم دی دا نوې بدعت چې دی هغه شروع شوی دی نوې بدعت دی ته وایي تراویح په جمع باندې وشوې بل منځ په جمع باندې بس خبره ختمه شوه نو بعضې صاحبان هغه د شپې دوباره پاسي هغې 8 یا 10 رکعاته مونځ نور کوي او دې ته د قیام اللیل نوم وایي نو مطلب دا دی چې دا قیام اللیل ستا په نس جدا مونځ او دا تراویح جدا مونځ دی ما تاسو نه دا حدیثو په باب کې ثابته کړه چې دا ټول یو شی دی تا پکې بیله ټپه راویستله چې نه قیام اللیل د 12 نه بعد مونځ ته وایي او تراویح د ماسوتن مونځ نه بعد وایي نو مونږ ستا ټپه ومنو او که مونږ د سلف صالحینو تحقیقات ومنو په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ نو بعضې خلک وله تهجد نوم ورکوي هغې وایي تراویح جدا دي تهجد جدا دي لکه عام احناف علماء کرام هم دغه تحقیق دی
زمن اهل الحدیث بازی باورته وایو اغي ورته د قیام الليل نوم ورکي خبره د دوانو یو ده ک قیام الليل ورته یو ک تهجد ورته خود ماسوتن من نبات په مسجد کې پجما باندې تراوی وشوي خبره نور ختمه پوهیږي که بنه پوهیږي د سلف صالحینو کې د رسول پاک په دور کې دا قصې میسه نوي کوي زکه نوي چې هغه دومره وخت قیام کړی نه چاته وخت نه پاتې شوی نو هغه بیا کوم ځای منځ کو هغه په دویمه شپه باندې نیمه شپه تراوی کړی دي ابو ذر غفاری ته تپوس کې چې ټوله شپه به راته کړی وی د الله رسوله پیغمبر به ویلې کنا 2 بجې بیا میدان دروځي چې سلور او اته بیا وکړو هغه وی چې نه بس خبره تاسو ختمه ده د ټوله شپې ثواب تاسو ته ولیکل شو د پیغمبر په دور کې عمل یو شان روان دی د رسول پاک په دور کې طریقه یو ده د صحابه په دور کې طریقه یو ده او سوال له 100 کاله بعد طریقه بدل شو نو موږ به د کومې طریقو پیروي کوو دا نوی بدعت دی ته وایي بدعت جدیدة دی ته وایي بعضې پکې دا تعویلات کوي جی موږ د ماسوتن په جمع باندې نه کوو منگم اته کو خما سوتن من پسې نه کو هغه اته د شپې کو دا دې بګي بیل بدعت دا دې بګي بیل بدعت دا ځان خلاصي چې منگم دغه اته کو خما سوتن پسې نه کو 12 بجې باندې مونږ دا مونږ کو زتا سو دویما د صحابو په دور کې دا عمل اچری مونږ ته په کتابونو کې نه ملاويږي چاغي ویلي چې مسوتن پسې مکوي راځي 12 بجې به مونږ کو نه چې په جمع جمعات کې کوم دغه مسوتن مونږ پسې مې کې او چې په جمع نه کې ځان لکه او چې د هر کله بیا وکړه مونږ مسله د جمع بیانو نن مړه ځان نه بدعت شروع دي خواہش پرستی دیتا وی عبادت دیتا نہ وی تردے پورے زنانوم دا قصے شروع کری دی کورونو کی بعضی قاریانوم شروع کری دی دا تمام کارونا چھ دا سلف صالحینو پا نحج باندے برابر نہیں قسم پا اللہ تعالی چھ طول عمر اللہ تا پا سجدشا اللہ دے دا عمل تباہ برباد گئی ابو بکر عمر عثمان و علی د پیغمبر پاک په دور کې یو عمل په دغه طریقې کار نه دی شوی ته کوم باغ مولای چې تا د ځان نه بدعت جوړ کړ موږ تبا د سلف صالحینو په عمل کې یو عمل کې اب قابل الاتباع او د سلف صالحینو بے شمار اقوال میں ساسو مخې ته وضع کړل احادیث میں موضع کرل آیا اوده ده نو چی اوده وی نرکٹی براوڑی نو سب پوئی شیخا چی اوده وی نرکٹی براوڑی خوا چی اوده نو سب زما پا ده بیان پوئی شیخا یو پاکی علمی خبری شی بلتا اودی خوا بیاد خود بین بعد یو براشی چی اب پلان کی زی که حکی گی خوا نو بیخ دیو زدادت سب اما منگ تا پلان کی ملان کی دلیل نرے منگ تا کتاب و سنت دلیل دے دا صحابہ اکرامو منحج دلیل دے او تاسو اوریدل چی داغی پا دور کی دا کی سیوی ام دغا یول سرکاتبو پیغمبرم پا جمع باندی دما سوتن منزبات کری دی او بیا ابو بکر دور کی نو دو عمر دور کی بیا دا کی سا شروع شو دا خبر یاد کے اسنه چې عملونم برباد نشي اوس خو خلق د الله د پاره عبادت نه کوي بازه د خپل خواهش ته پورا کولو د پاره مړه الله او رسول بخپل کار کوي کوي او کنه ویخه زمون بیخ بنیاد به وتلو چې تراوی اتو یولس دی زمون باز ملګرو اسانی پیدا کړم مړه ک دینه بعدم سوک سکی کوي دیخه بیا د دې حدیثو څه مقصد دی دا خبر یاد کې
چې د سلف په منهج کې یو عمل نه ثابت هغه به بدعتي کاغه نفل له قبل عمل له قبل عمل له هم دغه خبره امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی ښه هغه بل څه باره کې ذکر کړی دا خداغه د عبارت نه دا پته لګي چې صحابه کرامو یو عمل د خیر هم نه دی پرېښی او هر عمل د خیر چې کړی دی مونږ ته صحیح اسانی د سره را رسېدلی دی یو عمل د خیر هم نه دی پرېښی نو چې ته نن د خیر عمل کې نو د دې ثبوت بر صحابو نه ښې نو معنا دا ده چې دا خیر عمل صحابو نه دی کړی او زه کلکلا خانې کوم ښه ساهو دا مطلب دی صحابو یو کار خیر نه دی پرېښی امام ابن کثیر وایي واما اهل السنة والجماعة فيقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها اهل السنة والجماعة دا هغه چاته وي دا هغه مسلمانان مؤمنان وي چې د دوی اعلان بمدای په منبر باندې او د دوی عمل بمدای چې او خلکو یادو ساته چې کوم یو خبره او کوم یو عمل چې داغي ثبوت د صحابه کرامو کې نه ملاويږي دا به بدعت عملی دا به د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو आवाज وي الحمدلله زما دا आवाज دی چې کم یو کار کم یو فعل نه ملاويږي دا به بدعتي ولی لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا بادروا اليها زګ صحابه کرامو یو خصلت د خیر نه دی پرېښی مگر هغې ته وړاندې والی کړی دی نو که دا عملونه ثابت وي هغې به کړی وی داسې یو خصلت د خیر نه دی پرېښی نو ما هو دا حدیث و ظهیره تاسو ته بیان کړه چې صحابه په دور کې دا اصول نای کم ځای کې دا عمل بیا وکړه یاد کې دا مسلې باقی منې نه منې هغه ستاسو خپل کار دی څوک یې کوي نه کوي د خلکو خپل کار دی خو زه به خپل حق ذمواري ادا کوم